وی د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی دا چاوتې د الله رسوله دلته یوه ښځه ده ټوله شپه نفلي مونځونه کوي ټوله شپه او د الله رسوله د ورځې نفلي روجې نیسي او ډېرې زیاتې صدقې ورکوي. نو تاسو نه تپوس کوم چې کومه ښځه نفلي روجې نیسي پرځي به نیسي که نه؟ جواب راکې که نه؟ چې کومه ښځه ټوله شپه عبادت کوي د شپې شوګیره کوي او عبادت کوي او هغه ډېرې صدقې ورکوي دا عبادت ګزاره ده که نه ده؟ ده که نه؟ او صحابه ورته د الله رسوله ټوله شپه نفلي روجې نیسي ټوله شپه د شپې عبادت کوي د ورځې نفلي روجې نیسي ډېرې صدقې ورکوي خو د الله رسوله د هغې ګاونډیانې د هغې د ژبې نه تنګې دي د هغې ګاونډیانې د هغې د ژبې نه تنګې دي دغه معمولي نقصان پکې شته. رسول الله مبارک وفرمایل لا خیره پیښه په دې کې خیر نشته دا ښځه به جنت ته نه داخلیږي. ګوره ګاونډیانې د ژبې نه تنګ دي امام الانبیا وی دا به جنت ته نه داخلیږي. بس ته دا مونځ د جنت دپاره کې دا نفلي روجې د جنت دپاره کې خو خولې کې وګوره چې خولې کې د ژبه ده او کې قینچي ده ستا ته څوک نږدې کېدل نه چې ته خو شلول کې ته خو کټکول کې خبره جواب نه مشر پیژنې نه کشر پیژنې نه پلار پیژنې نه مور پیژنې او بس یو غرض ولا ورکې اړو ادب شته نه چې مشر څه ته یو کشر څه ته وایي. لږ سوچ وکړه چې کله انسان د غصې حالت په انسان نو دغه وخت کې انسان ته ځان بهادر ښکاري او د ته ځان زورور ښکاري او د ته ځان بهادر ښکاري خو د ده نه غټ دله بیا نیولې چې دی غصه وکړي هغه غصې داسې ذلیله کړي چې جهنم ته بیا بوځي. د غصې په وخت کې خو تا ته ځان بهادر ښکاري او زورور خو بیا وروسته به هم لږ سوچ کې. صحابوی د الله رسوله یو بله ښځه ده صرف فرض مونځ کوي د شپې عبادت هم نه کوي او د الله رسوله روجې هم نفلي نه نیسي او هغه صدقې هم نه کوي چې تره پنیر یوه ټوټه موټه چاله ورکړي خو دا ده چې د الله رسوله د هغې د ژبې نه چاته تکلیف نشته رسول الله مبارک وي دا به جنت ته داخلیږي. ګوره صرف فرض مونځ کوي صدقې هم نه کوي د شپې عبادت هم نه کوي خو د ژبې نه چاته تکلیف نشته رسول الله مبارک وي دا به جنت ته داخلیږي.